ګرانو کتونکو د غم یو ویلاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او هغه دغه چې 9 کسه تر دې وخته پورې چې کوم اطلاعات راځي هغه شهیدان شوي دي. دا په د رازنده روډ باندې د سکیورټي فورسز په قابلې باندې یو حمله شوې ده او هغې کې چې کوم دی نو تر دې وخته پورې 9 کسه ښیي چې دا شهیدان شوي دي، 3 کسه په هغې کې جوبل شوي دي او یو هلکار په دې کې لاپته دی، یعنی هغې د ځان سره تښتولی. د پولیس مطابق د پاچپوج قافله ډیهی خان زم چک پوسټ طرف ته روانه وه چې دغه ځای کې د زند خوا کې چې کوم دی نامعلومو ترهګرو په دغه قافلې باندې حمله کړې ده او په دغه واقعه کې په جای وقوع باندې سکیورټي فورسز او د پولیس لوی نفري چې کومه ده هغه اوس روانه شوې ده، خو واقعه کې دغه شهید او د جوبل چې کوم دی هغه سیمې چې ډیرې ته منتقل شوي دي. شهدا او د جوبل شناخت چې کوم دی نو هغه صوبهدار محمد جان، نایک عارف، لانس نایک سیدالرحمن، سپاهی اخونزاده، سپاهی حضرت الله، سپاهی مشتاق، سپاهی عبدالصمد، سپاهی عمران، سپاهی بصیر لاپته مهتاب په دغه کې چې کوم دی نو دا لاپته دي او جوبلو کې چې کوم دی نو نایک حمزه نور، سپاهی حسن، سپاهی صابر او ایوب شامل دي. ګرانو کتونکو 9 کسه شهیدان، 3 جوبل، یو لاپته. د روزاني صاحب سره زمونږ دغه سکیورټي فورسز په دغه ځوانانو باندې حملې کیږي او په دغه پښتونخوا کې دغه بدامني ورځ تر بلې سیوا کیږي، خو بعضې خلکه د دغه بدامنۍ په ضد باندې یعنی چې دا بدامني دې زیاته شي، نور هم دې زیاته شي، باډر دې کولو شي او دلته کې د الغو تلغو شي او خلک دي راځي. اوس د دغې خلکو په دغه کې څه کار دی؟ هغوی خو یو راغونډه وکړي، خپل ډیل وکړي، د خپلو مفاداتو کار وکړي. څوک د آیس کار کوي، څوک د بلو نشو کار کوي، یو څوک د بلې نشې کار کوي، یو څوک په دې ملک کې د تیلو وغیره وغیره چې کوم دی سمګلینګ کوي. هغه سمګلینګ دپاره د لار هموارولو دپاره د پښتنو په اوږه باندې ټوپک دي او دغه خلک راغونډوي. ډېرو خلکو پکې ځان له ډیل وکړو چې ځان ته پکې سکیورټي هم راوستلی. خو دا پاک فوج چې په دغه کې دا روزاني صاحب سره دا شهدا ورکوي، دلته کې ته 3,000 بغیر ټوپکه کسان د ذلې نه ته رابرابرې د دغې خلکو به مقابله کوي او دغه ځای کې ته عدم تشدد یعنې د باچاهان لار دغه کې، خو دلته کې ته تشدد نه راشه. ستا دلته کې چې کوم کسان دي هغه د تشدد نه کار اخلي، هغوی حملې کوي، په خلکو په کورونو ورځي، خلک تنګوي، خلکو له دمکې دړاکې ورکوي. داسې خلک چې کوم دي داسې نشي کامیابېدی. زه هغې خلکو ته دا وایم چې دا 14 کسه دا په دې کې ولګېدل او دې وخت کې ابتدایي اطلاعات دي 9 کسان چې کوم دی په دې کې د پاک فوج حفظي چې کوم دی هغه شهیدان شوي دي. الله پاک دې جنتونه ورکړي، الله دې صبر ورکړي. ګرانو کتونکو لږې لمحې دپاره سوګند پورته کړی دی. زه صحافت کوم، صحافت کې عمر کوم راځي، هر څه به راځي. ډېر خلک راته وایي په ارام کښېنه، ډېر خلک راته وایي یاره داسې کې داسې کې. د خپل کار سره الحمدلله په ایماندارۍ لګیا یم او به چې تر کومې ژوند دی هغه به کېږي. دغه شان د فوجي چې کوم دی هغه هم سوګند پورته کړی دی، په باډر باندې دغه ډیوټي کوي او د خپل سر او د وینې د توی کولو چې کوم دی نو قسم یې خوړلی دی، همدغه شانتې کوي. دغه شانتې زموږ پولیس وروڼه حفظي رینجر خو لږې لمحې دپاره سوچ وکړې چې دغه ځوانان خو هم د یو کور و، دې هم بچي و، بچي یتیمان شو، خویندې کونډې شوې، نو دا په دې ډانګو باندې دې مقابله نه کېږي چې په دې صوبه کې فوجي نو امن به وي او چې فوج نه وي نو بدامنۍ ته به نور هم دوام ورکوي. هسې خو هم زموږ صوبه تاله او ترغه او تس نسته. نو الله پاک دې دغه شهیدانو مرتبې نورې خو هم بلندې کړي.